ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن محبت صلاة درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصلي عليه زما عزت مندو مشرانو کشرانو تاسو ټول د دې معشوم ختم مبارکبادي درکوم الله تاسو ټول خوشاله لري او خاص کر دغه کورنۍ چې ختم نه بادا په دې معشوم باندې یو داسې جشن یو پروګرام کوي یقینا دا خلک خوش قسمت دي الله دې زموږ دا راتګ زموږ دا ناسته زموږ دا خبرې په خپل دربار باندې قبول کړي ما عزت مندو د دنیا څومره کتابونه چې دي څومره مصنفین چې دي کله هم چې د یو کتاب ولیکي لس کاله شل کاله محنت پې باندې وکړي نو دی هغه کتاب په اخر کې لیکي وایي بندی ناچیز نه که چېرته څه قسم خطا شوي چېرته غلطي شوي نو تاسو ما سره په دې طریقې سره رابطه کولی شئ او ما ته غلطي ښایلی شي چې زه خپل غلطي زه ختمه کړم او دا شیز خلکو ته صحیح طریقې سره ورسېږي خو قربان شمه الله رب کریم له کلام نه الله رب العزت دې بهترین کتاب نه چې رب کریم په شروع کې فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دی او په دې کتاب کې څه شک نشته دی او فرمایي هدى للمتقین دا کتاب چې دی دا پرهیزګارانو لپاره هدایت دی پرهیزګارانو لپاره هدایت دی پرهیزګاران به دې په ذریعه سره جنت لار حاصلوي پرهیزګاران به دې په ذریعه سره رب تعالی معرفت حاصلوي ما عزت مندو قرآن مجید و فرقان حمید سره چا هم چې تعلق ساتلی دی چا هم د الله کلام سره ربط ساتلی دی چا هم الله کلام سره مینه محبت کړی دی بشماره برکتونه الله ور عطا کړي دي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی قرآن او د مخلوق الله سره داسې یو نسبت دی فرمایي قرآن مثال داسې دی لکه اسمان نه راځوړنده شوې یوه رسۍ یو پړی چې یو طرف الله رب کریم په دست قدرت کې دی او بل طرف ته مخلوق کې چې چا هم ونیسلو دا سړی په دنیا او په آخرت باندې کامیاب الله اکبر هغه مور او پلار څومره خوش قسمته دي هغه وروڼه څومره خوش قسمته دي چې چا رور کلام زده وي الله کلام یې په سینه کې وي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حافظ قرآن با لس کسان داسې ځان سره جنت ته غورځوي چې په هغوی باندې جهنم د ګناهونو له وجې سره واقع شوی وي له خپلې قبیلې اوس لس کسان به هغه غورځوي دا صرف په دې باندې بس نه دی چې حافظ به لس غورځوي نه دا خو به لس صرف هغه غورځوي چې په چا باندې جهنم واجب شوی وي کنې داسې خو به ډېر شی حافظان چای چې څه قسم خدمت کړی وي ځان سره به خپل ځان سره به جنت ته دننه کوي الله رب کریم نعمتو کور جنت ته به ځان سره بوځي او ما عزتمندو او خلکو چا چې قرآن زده کړو او قرآن سره تعلق ولرلو الله رب کریم کوم مقام ورکړی دی محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای په ورځ د محشر به الله رب کریم قرآن ویونکي ته فرمایي ورځه زما کلام شروع کا او جنت په منزلونو باندې خېجا جنت په منازلو باندې خېجا جنت منزلونه پرې کوا بس چې په کم زګي باندې ته اخیرا آیت وای هغه به استا کور او استا منزل ګرځي یاد اوساتئ ما عزتمندو دنیا کې موږ ډېر شیزونه زده کوو ډېر شیزونو لپاره مهنت کوو خو الله کلام لپاره مهنت څوک نه کوي الله کلام سره تعلق لري او خوش قسمت دي هغه مور او پلار چې کوم مور او پلار خپل اولاد په دغه شیز باندې لګوي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث شریف دی فرمایي ورځ د محشر به یوه زنانه وي او یو سړی به وي او هغوی په سرونو باندې به ښایسته بهترین تاجونه پراته وي فرمایي داسې تاجونه به یې د دوی په سرو باندې پراته وي چې
چې جنتیان خو به ورته ګوري خدا نور اهل معاشر خلک چې ورته وګوري وای به یا ربه دا کوم داسې نبی مور او پلار دي چې تا دومره مقام او عظمت ورکړی دی مدینه جانان صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله رب کریم ورته فرمایي چې نه دا د یو پیغمبر مور او پلار نه دي بلکې دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او امتی مور او پلار دي چې کوم زما امتی باندې مور او پلار قرآن زده کړو یاد وساتئ د دنیا ډیګرې د دنیا مسندونه د دنیا سندونه د دنیا جاه او شهرت چې دی هغه په دنیا کې پاتې دی انسان سره جزي هغه به نیک عملونه زی انسان سره جزي هغه به الله کلام زی یاد وساتئ ما عزت مندو الله کلام په قبر کې انسان ته پکار باندې ورزي او ورځ د محشر هم پکار باندې ورزي سوره مجادله او سوره واقعه متعلق راځي چې په ورځ د قیامت په الله رب کریم په دربار باندې عرض کوي یا ربا دا کوم سړی چې تا جهنم ته ولېږلو یا خود د جهنم نه دارا وباسه ولې چې دوی په دنیا کې هم تلاوت کړی دی او یا خدا سے ہو کہ یا رب چکم قرآن نہ لڑے کا قرآن عیسیٰ کی مونگا ما شامل ہوا رب کریم اور تو فرمائی دستاس و شفاعت دی دفع حق کی قبلوما او جہنم تدر نکرل شوئے قصف اللہ رب کریم را اوباسی او جنت تبیدن نو فرمائی یاد ہو ساتے معیزت مندو اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بے شکا ہر یو چیز یو زڑوی قرآن هم زرشت دے او دا قرآن زر سورہ یاسین دے فرمائی خپلو بڑو صفات تلاوت کوئے او چکم انسان ماخام تلاوتو کی نو در سہارا پورے شیطان نفر حفاظت کشی او کمی انسان چا سہار تلاوتو کی نو در ماخام پورے شیطان نا ہر قسم آفتوں نے اللہ رب کریم بچ کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی فورز دا قیامت پہ یو سڑے روان وی دسور رسم سپوپائی پشان پہ مخ پرکیگی خلق پوئی یا رب کب دا سی مرتبه خاون دا اللہ رب کریم ورطا فرمائی دا زمان آغا یو بند دے چھ پا دنیا کی بیا روزانہ سور رحمان تلاوت کولو یعنی وہ سور رحمان تلاوت چھ سو کوئی دسور رسم سپوپائی پشان پہ مخ فورز دا قیامت پرکیگی او ما عزت مندو قدر مندو کم انسان چھ ماسپخین موز نبادا سورہ فتح تلاوت کبھی اللہ رب کریم بدت دومرا دولت ور عطا کی چدائی برنا پہ کوئی گی چیارا با اسے چر تک ایک دما کبھی انسان چھ مازدگر موز نبادا سورہ نبا عما یتساءلون تلاوت کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی پورس دا قیامت دو امتی تا مال اللہ سونا ما باندے حوض کوثر جام ور کول پا ما باندے لازمی دی زبا خام خواہ حوض کوثر جام ور کول کبھی انسان چپا کول کے غربت بھی کندستی بھی کرزی بھی پہ باندے اگر تا پکار رچے ماسکوتن او دا ماخام پمینس کے دے سورہ ملک تلاوت کبھی پکور کے اللہ رب کریم پہ رزق وسیع فرمائی او سوک چلا واری چلا قبر مراحلو نزبچ یما قبر تکلیفونو نزبچ یما نو اگر دے پارا حکم دادے ما عزت مندو اگر دے ہر ماسکوتن سورہ ملک تلاوت کبھی اللہ پہ قبر عذاب نبریو فرمائی او ما عزت مندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اے علی تانا کی دیشی چتا ہر ورس 30,000 آیتون ہوئے وہی یار قید اللہ محبوب پورا قرآن کے 6,666 آیتون علی وسلم کے وزا ہر ورس 10,000 آیتون ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمائن پر قرآن کی یو صورت تے وغا کے 10 آیتون علی تدا ہرش پوایا تا تبرف تعالی دا 30,000 آیتونو تلاوت قولو ثواب عطا کوي آغا سشایو آغا سورہ ملک تبارک اللذی دے ما عزت مندو قرآن سر شوق ساتے پل اولاد باندے قرآن زدے پل اولاد قرآن ترانیز دے گئی پل اولاد باندے قرآن احکام زدے نو انشاءاللہ دنیا با ہم خائستوی آخرت با ہم خائستوی او تاسی ہم چکم خلق مین لری قرآن سا گورے آغا خلق ہوں آغا ناسینا فیدوی تاریخ لکی وی پہ ہندوستان کے یو وقت کے یو زمانہ کے سیلابون راغت
نو کورونه خو یې وران کړل، قبرونه یې هم وران کړل. بیا چې خلک د دې په جوړولو باندې شروع شو، څه ګوري چې یو قبر دی، ښایسته خوشبويي ترې راوچتېږي، تک سپین کفن کې مړی پروت دی او خوشبويي ترې راوچتېږي. خلک ورته حیران شو، داسې خوشبويي خو موږ چېرته خو جهان کې نه ده کتلې. تپوس یې وکړلو، معلومات کولو نه بعد پته ولګېده چې د دې یوه بوډۍ ښځه دی کور کې، نور څوک نشته. ښځې نه یې تپوس وکړو د ستا دا خاوند په دنیا کې څه مشغله وه، څه مصروفیات یې وه، څه کارونه یې کول؟ وی زما خاوند خو انتهایي ګنهګار سړی و، تر دې پورې چې قرآن یې هم نو ویلی. خو ما ته دا ښکارېږي دا تاسو څه چې لیدلي دي دا د قرآن یو جلک دی، د قرآن یو محبت دی چې زما خاوند ته میلاو شوی. وی څنګه؟ وی زما خاوند الله کلام نو ویلی، نه پې پوهېدو، خدای روټین و، روزانه به اودس وکړلو سپیشل، قرآن بیا واخیستلو، کلاو بیا کړو، په یوې کرښې بیا ګوته راکاږله، او بیا عرض بیا کړو، اسمان ته بیا وکتلو، یا ربه زه خو انپړ یمه، نه پوهېږمه چې څه دې لیکلي دي، خو چې څه دې لیکلي دي دا ما ایمان دی چې دا تا حق او سچ لیکلي دي. بس دا روټین و، او زه دا ویمه چې دا قرآن ښکلول او قرآن سره یو داسې والهانه محبت کول زما خاوند ته په کار باندې ورغی. ما عزتمندو، قرآن خلکو له په تحفه کې ورکول دا هم عبادت دی، قرآن ښکلول هم عبادت دی، قرآن سینې سره لګول هم عبادت دی، قرآن تلاوت کول هم عبادت دی، قرآن خدمت کول، جمعاتو کې تقسیمول، په کورونو کې تقسیمول، خلکو له ورکول دا هم عبادت دی، خپل اولاد باندې زده کول دا هم عبادت دی. یاد وساتئ پوره قرآن خو ډېر شان دی، او صرف یو بسم الله زده کولو فضیلت پر واورو. حضرت عیسی علیه السلام یو ورځ په یو قبرستان باندې تېرېدو، څه ګوري یو قبر حالات ورته کشف شو چې یو سړی دی په اور کې لوغړېږي، قبر کې اور دی او دی پکې سوځي. الله نبی حضرت عیسی علیه السلام تشریف وړلو. ما عزتمندو سلک ټیم بعده الله نبی حضرت عیسی علیه السلام بیا تشریف راوړلو. څه ګوري چې هغه قبرستان دی، هغه قبر دی، په کوم قبر کې څو ورځې مخکې چې اور بلېدو، هغه قبر نه جنت باغچونه یو باغ جوړ شوی دی او مړی په آرام سره پکې پروت دی. عرض یې وکړو یا ربه د دې بهید څه شی دی، د دې راز څه شی دی، یا ربه ما پې پوه کړه. الله رب کریم ورته وفرمایل عیسی علیه السلام دا سړی په خپله ګنهګارو، ګناه له وجې نه په عذاب کې ګرفتارو، خو د ښځه په دنیا کې پرېښوه، هغه حامله وه. څه وخت بعده بچی پیدا شو، هغه بچی دومره شو چې مکتب ته مدرسې ته لاړو، استاذ ته کېنستو، استاذ ورته ویې وایه بچه بسم الله الرحمن الرحیم. چې څه وخت استاذ دا ورته وویې نو ما وحده لا شریک ذات ته حیا راغله چې د چا بچی زمکې باندې له پاسه په دې نرمو په دې پستو شونډو زما رحمان او رحیم نومونه علي پلار ته دوه ګزه ښکته څنګه په قبر کې عذاب ورکړمه. نو د دې ماشوم بسم الله ویلو په برکت سره مې پلار نه عذاب لرې کړو او پلار مې وبخښلو. نو ما عزتمندو خپل اولاد باندې دین زده کوئ، روپۍ پې لګوئ دین په اعتبار سره، هر قسم خدمت یې کوئ چې دین زده کړي، دیندار جوړ شي. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. الله رب کریم دې زموږ دا مختصره ناسته په خپل دربار باندې قبول کړي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.